د وقوف عرفات طریقه هغه ده د زوال نه وړاندې به تمام حاجیان اودسونه تازه کي او چې څنګه زوال کیږي د زوال سره به د ماسپخین موضوع کی او د ماسپخین د مازنه بعد بیا د وقوع عرفات سلسله شروع شوا. سنت طریقه ده چې د عرفات په میدان کې د خپل خیمې نه به راوځي او نور ته به ودرېږي او قبلې ته به مخ کې او لاسونه به د دعا په شان ته اوچت کې 10 منټه 20 منټه نیمه ګنټه څومره چې دا چا وس کېږي تلبیه به وایي درود به وایي مسکې به دعاګانې غواړي بیا به تلبیه شروع کړي 3 ځله بیا به درود وایي بیا به دعا شروع کړي بیا د هر چا خپل کاري څوک نیمه ګنټه څوک 10 منټه څوک 20 منټه چې ښه ځان په دعاګانو غوښتو باندې ستړی که بیا به راشي خپلې خیمې ته ګنټه نیمه به ارام وکړي بیا به بهر لاړ شي. دا سلسله به د ماښام د انور د پریوتو پورې د عرفات په میدان کې جاری ساتي. که بهر لاړې او په دې کیم او په دې خیمه کې دننه ودرېدې او قبلې ته دې مخ که او دعاګانې دې شروع کړي هم صحیح ده. کانو ودرېدې او په ناسته دې ذکر کولو تلاوت دې کولو دعاګانې دې وغوښتې او قبلې ته دې مخ نو هم صحیح ده. که هېڅ دې مو نه کړل نه دې ذکر وکړه نه دې تلاوت وکړه نه دې دعاګانې وغوښتلې او تش د عرفات په میدان کې د انور د پریوتو پورې ایثار شوې نو هم دې حج څه شو او شو هېڅ قسمه کمی پکې نشته. خو البته یو خبره خطرناکه ده او هغه ده چې د کبیره ګناهونو نه به ځان ساتي. غیبت ونه کړي چغلي ونه کړي کنځل ونه کړي دا نه نعوذ بالله چې حرام دې تړلی دی او د عرفات په میدان کې ناست دی او د حج اهمه فریضه ادا کړي او 2-3 ملګري ناست او په پېښور کې یو ملګری دی ګاونډي دی په هغه پسې لګیا یا یو خپلوان یې په هغه پسې لګیا یا د پاکستان په حکومت پسې لګیا یا د سعودي په حکومت پسې دا شیطان دی که نه دا سړی قصې سړي مخې ته راوړي. نو غیبت خو د ورور غیبت دی د بادشاه غیبت دی د وزیر غیبت دی د خپل د ټولو غیبت او شیطان کوشش کوي په دغه وکړي چې په سړي باندې د حج څه کېږي خرابي. نور کته په هر چا پسې سپورې ستغې ووایې کنځلې وکړي انتظاماتو باندې یا په خپل د حج ګروپ والا ملګري پسې بلډینګ یې ښه نه و کمرې ښې نه دي نو څه دې جوړېږي نه په دغه وخت کې خو خپل حج دې ورباندې څه کېږي خراب. نو دا یو مهرباني به وکړئ چې خفه کېږئ ما کم از کم دا 2 نیمې ورځې او بیا په دې 2 نیمې ورځې کې دا نیمه ورځ دا خو د خپلو خولو ته څه واچوئ بلکل تالي واچوئ. غیبت کبیره ګناه ده چغلي کبیره ګناه ده کنځل کبیره ګناه ده بل مسلمان ته سپکدل کبیره ګناه ده. دنیا خویندې میندې بربند مخګرځي راګرځي احرامونه یې تړلي بدنظیر کبیره ګناه ده. نو کم از کم چې د دې خبرې نه ځان ساتو